دا بس د دې امیر صاحب سره خواته دکان دی او دغه کاله چشمه ده او خلکو ته چې دینو ډېر په ارمان باندې اوس دا خلک چې کوم را روان دي دوی ته د کاله چشمه پته نشته دا کاله چشمه کوم ځای ده دوی را روان دي دوی به اوس کاله چشمه یې دي کوم ځای ده کاله چشمه دا کاله چشمه ده دا کاله چشمه تک سپینې اوبې دي ښکلې کته ویښته پکې ښکلې ګټې ښکاري دا پکې دا مقامي کس دی د دې علاقې تاسو دلته څومره وخت نه پاتې کېږئ کیسې به درېیمه میاشت خو ده ها لکه دا مقامي نه دی مقامي دا بل امیر صاحب و ستاسو را دوکان د څومره وخت نه دی دلته روزګار چې موږ شروع کړی دا زموږ څلورم پنځم کال دی او دلته تاسو په هر موسم کې که نه صرف په دې ورځو دغه څلور پنځه میاشتې دلته لکه راځي او ژمي کې خو دلته بیا واورې رغېږي که نه دا ځای د کاله چشمه باندې مشهور دی نو دې کې دې ته کاله چشمه ځکه وایي چې دې ته وایي دې ته وایي تور کاټ چې ها ګټي چې ګټ دې ته تور کاټ ها دې بیا تاسو په دې ته تورې چې نو بس کاله چشمه باندې یاد ده او جی کاله چشمه باندې دا تورې کاټ کومراټ اصل سلاجید دلته تاسو سره سلاجید هم ملاويږي ها دا سلاجید چې دا هم د دې غرونو دغه دی ها زیات سلاجید دغه نه راوي شاذر دي ها هغه مفتي هغه دې نه چا دې کوستان طرف ته ځي کوستان طرف ته نه هغه زموږ د کومراټ دې ها لکه دې ځای 40 کیلومتر مخکې لاړ شي نو الته دې نو ډېر زیاته مننه جی ډېر زیاته مننه بس دا زموږ ملګری دي او راغلي دي کاله چشمه چې دوی په ځل باندې ډېر زیات ارمانو او الحمدلله کاله چشمه چې الله پاک په خیر خیریت سره ورسولو تاسو ناس یې دوی دمه کی زموږ د ملګری ناس دي دمه کی او د پرنسپل سي د وینا مطابق هغه چې لګ مخ کې راشه لګ ځای وګورو او بیا زو واپس کو دې جنوي چې سمدستي دا موږ بس دا موږ مرګري دي راوځي د خو ډیر زیات ستړي شي دي ملګری استاد مو سي ډیر مننه چې تاسو موږ به دې کې دا کې راوستو ډیر زیات مننه بس سجاد سے عرفان سے سب وایي د کاله چشمه مبارک دا بوبه د پیاز رسپینو دا کیسه ته مو جوړاوه خو دا وایم چې موږ به امید راغلو نو په امید باندې دښمنه ده ځکه دا خو موږ زم پاته هغه یختنګ نه دی هغه چیز دی الزم دا چې بټاله رسپینه تاسو سره وایي جی بس مشتاق صاحب تاسو ډیر زیات مننه مونږ چې په کوم مقصد ته راغلو خلک یې کار اچي او بس چې درګي چې دا مقصد هغه پوره هغه ورچینه اسفانه ته څه دوکا ده کنه دوکا از هر کله سترګې دوی بایګانو صاحبانو دا ویډیو دا دوستانو زموږ ملګری لګیا دي خدا ایسوم نه دي زبرته دا وایم چې دا د رزق خبره ده دلته چې د خلکو رزق الله پاک بده کې مقرر کړی دی چې دا د دې کې د خلکو وټلې دي دکانونه دي دغه وجنه الله پاک دا خلک چې دلته راولي او د دې رزق ته بندوبست دی کاله چشمه په نوم باندې الله پاک کې ډیر زیاته مننه والسلام